الرحمن الرحیم. مونږ د شرنګل اواز تاسو ته مخاطب یو د کسان خېلو د باروالو د خپل نه ډیره افسوسناک واقعه شو پرون تقریبا د جمعې په ورځ 1 بجه چې دلته یو ناګهاني یو افت به ورته وویو په دې کور کې چې کوم دی تاسو کتی شئ بلې سکرین باندې په دې کور کې اور لګېدلی و د سلطان تره کور دی او دا نور د هغې ورونه عزیزان هم موجود دي دلته په دې علاقې څنګه چې اور ولګېد او د هغې هغه صورتحال به موږ تاسو ته دلته چې کوم په موجوده باندې کوم خلک وو د هغه سره لږ تاسو نه شیر کوو او مزید به موږ تاسو ته چې کوم دی هر څه ښیو چې دلته څه شوي وو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د تره د سلطان اکا د بختوره د منور د کور دی او دا پرون په 1 بجه په دې کې اور لګېدلی دی. دا په 9-10 کمرې په مشتمل او دې کې چې څومره سامان دی فرنیچر وغیره چې څه سامان و د 10 کمرو کې هغه غونډ تباه شوی دی، هېڅ نه دي پاتې شوي، لوښي لرګي فرنیچر چې څه وو هغه غونډ تباه شوي دي او دغه ستاسو د مخې دی د 10 کمرې کور کې دې کې هېڅ څه نه دي پاتې شوي. مطلب دلته چې کله اور ولګېدو نو مطلب دلته داسې ستاسو څه انتظامات وکړه؟ دلته خو دا غرونه دي، نه د اوبو سهولت شته نږدې چې خلکو نه بل څه داسې سهولت شته، بل سړک هم نشته چې فایر بریګیډ دلته ورسېږي. د روډ مسله خو د ګوالدې ښکته نه خرابه ده، نو تاسو په ایمرجنسي کې څنګه چې دا خلک هم څنګه را خبر کړل؟ دا خلکو خو یو خبره دلته په جوماتونو کې اعلانونه وشو، ډایرکټ او جمعې ورځ وه، 3 جوماتونه خلکو هغه غونډ په دې ځای کې اعلان چې وشو نو خلکو مونځ پرېښود او دې له غونډ راله ټول او دلته اخوا چینې دي او څپې په مو معمولي شان خو هغه چینې نه په لینډ باندې ودرېده دا اوبه راچلېدې او دې اډو نه دا خاوره دې قوم دا ویشتله او دغه یو چاته یې بچ کړو 2 چاته یې وسو. نقصانات خو ډېر زیات شوي دي، خو مطلب تاسو د حکومت نه مزید د آینده لپاره هم داسې افتونه راتلی شي که نه، نو د هغې لپاره څه انتظامات پکار دي؟ دلته د واټر سپلای سکیمونه پکار دي، ټینکۍ پکار ده هر یو محلې ته داسې اجتماعي چې په ایمرجنسي حالات راځي چې اوبه سټور پرتي او کم از کم داسې دغه مسلې حل کوي. تاسو په دې کې څه وایئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه لاول خو زه د شرنګل اواز او د افتخار بی او د برهان صحافي صاحب شکریا ادا کوم. د هغه نه بعد د پاتراک د تاڼې ایس ایچ او صاحب او د پاتراک تاڼې چې زموږ سره په دې ځای کې په دې سخته کې کوم تعاون وکړو، بیګا پولیس راورسېد هغه موقع ته په عین موقع باندې پولیس دلته موجود وو، چونکې دا مسله تاسو دا کور هم ولید، دا سامان هم تاسو ولید، دا ستاسو له مخې کیسه ده. دا پرون د جمعې په ورځ 1 بجه اور لګېدلی دی او بلکې دا ځای داسې دی چې دلته نه خوړ شته، نه دلته ټینکۍ شته، نه واټر سپلایي د خصوصي تنظیمونو یا د پارټو یا د سیاسي سطح باندې داسې قسمه څه شی دلته په دې ځای کې شته نه. خو په کورونو کې د چا په ټپکو کې، د چا په بالټو کې، په ټاټکو کې چې کمې اوبه وي د منګو دا زنانو را رسولي دي او دا کور چې کوم دی نو دا 6 کمرې په یو لینډ دي او 4 په دې 3 کمرې په دې بل لینډ دي. دا په 9 کمرو باندې را پاس چت مشتمل دی. په دې کې جی د 9 کمرو چې کم سامان دی په دې کې ډبل بیټونه، په دې کې پالنګونه، د سیلینګ، د المارۍ، د خمبې، د نور ضروریات سامان چې کم دی دا ټول ستاسو په وړاندې پروت دی، دا مخامخ لکه تباه شوی دی. نحمده صلی الله علیه وسلم کریم. ملګرو ستاسو شکریا ادا کوو، دا ستاسو شکریا د پاتراک د تاڼې والو چې راغلي او الله صاحب چې چو صاحب موږ سره تعاون کړی دی. بل په دې کې دا 4 چته کور ستاسو د مخې خبره ده، نقصانات تاسو په خپله ګورئ. په دې کې وایي فرنیچر وغیره ټغټ نقصان شوی دی. په دې کې سہولیت دا و چې دا قوم راغی په منګو کې او په لوټو کې اوبه راورسولې، نه موږ ته اوبه شته، نه واټر سپلایي، نه ټینکۍ، څه شی نشته. خو دا قومونه 3-4 کاله جمعې ورځ وه او 3-4 کالو جوماتونو خلک راغی او الله رب العزت دا کسان بچ کړل. نور هر څه وشو خو صرف کسان بچ شو. د ده مطابق مونږ حکومت ته هم درخواست کوو، پارش والا ته هم کوو، تاسو ته هم دا ریکویسټ کوو چې راته زموږ سره تعاون وکړئ. جمع دی، واوره راله، په دې کې موږ ونه نشو کډ کولی، لرګي نشو راوړی. دا واورې چې وشي نو اخر دا ماشومان، دا بچي، دا به څه کوي؟ په دې کې تاسو زموږ سره تعاون وکړئ نو ستاسې په تعاون او د الله په رحم به موږ دا کور جوړ. بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو زه ستاسو شرنګل اواز شکریا ادا کوم چې تاسو راغلئ. لارې او تکلیفونه ډېر زیات وو، بل دا نسخاناتو خو قوم الحمدلله قوم راورسېد او دا اور کنټرول شو. دا تقریبا 9-10 کمرې کور و ختم شو، دا کوچ چت بچ شو. اوس دا چې یاره پارش والا زموږ سره تعاون وکړي په دې کې لږ نور مشکلات موږ ډېر زیات په دې کې سامانونه د جمع سټاک پوره هغه جمع شوی او واورې مشکلات بیا د جمع لارې بند دي، هغه هر څه ختم شوي دي په دې کې. اوس دا چې پارش والا د هغوی ته ریکوست کوو چې یاره زموږ سره هغوی تعاون وکړي په دې کې او دا لرګي موږ ته دغه وکړي نو موږ به دا کور بېرته بیا